أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدقت يا رب العالمين. دی دینا سورة الضحى دا شروع کیږي او سورة الضحى تقریبا د نزول په اعتبار سره 11 راځي، یعنی لومبني سورتونو کې دا سورة الضحى دا شان نزول د دې داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو پیرا کافران راغله او وی ته عرض کو سوال وکړو بطور اعتراض ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دارا تو فرمائے دارا تو آئے چې دا سلطان ذوالقرنین دا سو دا ذوالقرنین باچا دا سو. دویم نمبر راته دا خبرو کی چې دا روح څه شی دی، دا روح څه شی دی او یو ابتدا سوالو کو. دریم نمبر دا چې اصحاب کهف سو، اصحاب کهف سو دې جوابونو درې واړه قران پاک کې تیر شوی دي، 14مه پاره کې دک شان تیر شوی او سورۃ الکهف مون سورۃ پیارا نازل شو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب کیو اجیبکم غدا ولم یکن ان شاء الله، ورته وی سبب درته ویم خان خو ان شاء الله ونوي سی ورته وی سبب درته ویم خو ان شاء الله ونوي. نو دا قصدن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څونه کړ، بس دا دې پاتې شو. دا سينو چې زړه کې الله نو د پیغمبر هر ټیم هر وخت کې یاد د چاوي الله رب العزت په زړه په بدن په هر او بس وی نه دا غټه. نو د دې وجه وی چې حسنات الابرار سیئات المقربین دا الله تناخو خشو او د الله برګزیدو نږدې خلق دي دا په شان کامل انسان بد نشته لکه بسترګو چې تیار او رڼا نه پیژني هغه بړون وی پیغمبر چې تا نه پیژني کامل شخصیت. نو الله رب العزت وਹੀ بند کړ او سغي سبا راغله لوی سی باغ سوالونو جوابونه راک رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې مله وਹੀ نه درا بل رزرال بل رز. حتی ابن کثیر سے علامہ امام الدین ابن کثیر رحمه الله غوي چې تقریبا 14 یا 15 ورځې پورې وਹੀ بند شو ان شاء الله ولا تكن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. الله ورته آیات بیا را نازل شمخ کې تیر شوی چې دا سم وایا چې دا کار وځه سبا کوم یا بداسي، بلکې وایا ک الله او غختل نو دا کار وځه داسو، یعنی سوایا ان شاء الله یا بوختو کې مونږ سوې ک خیر وي سویا ک خیر یا ک الله او غختل دا غټول دا ان شاء الله. نو چې کله دا نو وینو دا کافران بیا مشرکان براغل نو ایبه یو قسمه پروپاګاندا کوي او يهودو بوي اغي بل قسمه پروپاګاندا کولای هو کتابي خلکو د کتابونو ورته لګا ډیره پته و نه ایبه د کتاب پاړخ باندې راتل او دا مشرکان چې نو دا حجتو دی با جړګانه کارونه کوي. حتی چې بعضو کتابونو لیکلي دي مفسر پکې دام لیکلي دي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې مخامخ شو ورته وی چې تاسو باندې بیا وحی رانغله نو یو کس غړېده شو او هغه نور هم ورسره شروع کړه لکه څنګه چې تاسو الله د شاټولې نو عمر کې یا بل صدق کشانه غړېده شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ غړېده. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه سوال وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله د احمد ډېر زیات تکلیف دی، کما ته داسې تکلیف رو رسول هغه برداشت کوم خو وي چې سره الله سره تعلق نشته نو دا تکلیف دی خبرې. نو الله ورته وی والضحى الله سورت را نازل کو والضحى قسم دی پنور باندې، قسم دی پس باندې پنور باندې والليل او پشپا باندې اذا سجا کله چې خطورش کله چې سشیا خطورش یا سم معنی علما کوي چې کله راخورش نو مطلب هم دا کله چې کله خطورش.
نو مطلب د دې نه داري چې ګوره څنګه سبا راختونکي دی رڼا راتلونکي د تک شان پتا باندې وحي راتلونکي دا او د دې وحي مثال د سبا دی او دا په دې ټول عالم باندې رڼا کوونکي ده او قسم دی په شپه باندې نو دا شپه چې ده د دې د تیاري ختمېدونکي دی د وحي دا چې بنده را دا لږ وخت دپاره بنده ما ودعک نه دې پرېښودې تا لره ربک رب ستا وما قلا او نه یې تا سره بغض ساتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره و ابولهب د هغه بیبي وه ښځی وه ام جمیل غالبا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه خور وه سیدنا ابو سفیان رضی الله تعالی عنه او د امیر معاویه صاحب تقریبا ترور راتله رضی الله تعالی عنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنی وه او دا خاندان لږ سخت بیا چې اسلام هم راوړی نو په هغې کې هم سخت په هغې کې هم داسې سخت دي چې کله د شپېتو کسو د شپېتو زرو سره مقابله شوې ده نو یو پکې ابو سفیان رضی الله تعالی په میدان کې ولاړ نو هم د خلک اوس ښه دي شیعګان په سټیجونو کنځلې کې تا اورېدلې سریدله نو دکه ابو سفیان صاحب په هغه شپېتو کسو کې ولاړو په میدان چې څنګه په دې وخت کې سختو نو دکه شان هلته بیا سختو او د شپېتو زرو هغه هم داسې عام خلک نه وو چې د بل ملکونه هم د دې په شان کلک عربو د اسلام د جبله کسان نو په هغه شپېتو کسو چې د شپېتو زرو مقابله شوی په هغې کې یو ابو سفیان صاحب په میدان کې ولاړ رضی الله تعالی خیر نو دی ام جمیل رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله په مخامخ ورته وی مالنا لا نرى شیطانک یاتیک وی اے نوینم تعالی رجو ناراضی استاغه شیطان نعوذ بالله من ذلک وی تعالی رجو استاغه شیطان ناراضی هغه تعالی بچراته وਹੀ به چروړله جبرئیل امین علیه السلام ورته یاد وی دا لوس وਹੀ نه وروړي خدای پاک بیا دا سورۃ را نازل کړ تعني به جبريل عليه السلام د دې مراد وسوګ جبرائیل علیه السلام نو الله وی قسم دی وی پنور باندې واللیل او پشپ باندې اذا سجا کله چې تکتو رشی دارا خورشی ما ودعک نه دی پری خود تعالی را الله رب العزت پروای نه دی پری خود تعالی را ربک ربستا وما قلا و نه تاسر بغض دی تاسر بغض ما نه دی اوستانه خپه هم نه دی ښه اوستانه خپه هم نه دی تاسو خو نه خپه کنه نو اواز د ګوبا چې ښه وما قال اوستانه خپه هم نه دی دې سره سړی لږ راویښ شي ولل آخرتو او الله رب العزت فرمایي او یقینا آخرت خیر لک دا غوړه د استاد لپاره من الاولى د سنا د دنیا نه نو ستام تعلق د عالم آخرت سره دی به وي او سبل سره لپاره آخرت غوړه د سنا د دنیا نه یو مانو بل معنی او کاکا خو ورته ټیټ وګوره د ماحول سره لګي ښه قران د زمانه سره لګاوه ولل اخرتو والله رب العزت فرمای یقینا استاد بارا د حالت رستنی د اوسنی چې کوم حالت دی خیر لک دا غرض استاد بارا من الاولى دا غړم بنی حالت نه کم چې لومبه حالتو چې دا وਹੀ بند وا دا غین غرض استاد بارا یا د وਹੀ د بندیدون مخکې چې کوم حالتو دا غین د اوس چې وਹੀ بند وا او بیا وਹੀ را چالو شو دا حالت غرض ته وجدت څنګه غرض رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ملو اوسه پورې بکابرانو څګول ډرامې بګو چې د رسول الله سلام د ځان نه خبرې کوي سیوی حکمت تا ګوره د رسول الله سلام څه کوي د ځان نه خبرې کوي او دلته دی بار راځي پنځل لسه خاندام کوي چې سراته وای رسول الله سلام ورته وਹੀ نظر راغی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي هدا خبره ثابته شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه سنوي ورنه کا ځان نه وي چې پنځل لسه دي خانداګان کو خبره وکړو یو به ورته ویل ځان نه د ځان نه خبره نه کوي د چا په خوخه خبره کوي د الله رب العزت نو دا الله ورته وي چې هغه حالت نه د الله دا غوړه د ستا پیغمبري ته ثابته شو تاسو الحمدلله نو ولل اخرتو او یقینا حالت ورستنی خیرون دا غرد لک استاد بارا من الاولى دړم باندې نه بل علم در تراغه ستا په ذریعہ ستا امت ته پتو لګی دا چې سبا کم کار کې نو سوایا ان شاء الله کلا او مختل نو داسې وکي کلا او مختل نو داسې وکي الله توفیق راکړي
بیا الله فرمایي ولسوف يعطيك او شاه سے به بل ترجمه کوي حکیم الامت سے هغه وي والضحى او قسم دی سبیانه دغه ته سبیانه ترجمه ویل شي تعبیرات دي والضحى او قسم دی وستا په مخ باندې سفیان اکثر کوي واللیل اذا سجا او ستا په تور زلفو باندې کله چې دا راخوري شي نو حسین صاحب هم وایي کنه وایي چې په زلفو یې بیګا په مخ سبا شي د آدم اولاد کې داسې بې مثله بشر دی وی چې په زلفو یې بیګا په مخ سبا شي د آدم اولاد کې بې مثله ښکلی بشر دی وی د حضور دفاع کی منی د خاطره د حبشو تور غلام می د زړه سر دی که حسین احسان الله ډیر ګناهګار دی ذمہوار محمد رسول الله دی زمنګم ذمہوار څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې په زلفو یې بیګا په مخه سباش خیر دغه صوفیانه ترجمه دي نو ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف او زرد يعطيك چې درب کی رب تا چې درب کی تا ربك ربستا فترضى نو بست برزا شنو فتفرح تب خوشاله شي الله بدل دومره هر څه در کی ګوره دایونه وي ښا چې باچای د دنیا بدر کی دایونه وي چې دون خلق بدل مسلمانان کی دایونه وي چې دون امتیان بدو بخي الله وي دومره بشماره به هر څه درکم هر څه بدرکم دربکم چې تب به خوشاله شي داغه ورس شمار نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امتیان شمار صرف وکي دا څومره خلق با د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت سره بخلی سي حساب شته نه هیڅ حساب اخر چې یو پیرا چا کلمه ویلي امون چې وای د اورې د دانهونه پسله کیما چې یو پیرا کلمه ویلي خدا چې د توحید عقیده منو رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیر پیغام چې عقیده سموي بس اسانه خبره ده هیڅ عبادت نه نکړو چې عقیده سم نو چې دا کلمه ویلي یو پیرا عقیده سمي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په خاطر د سید الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم الله به د جهنم نه روبس الله دې جهنم ته نبوزي نو الله وی ولا سوف او یا بعض علما فرمایي چې د دینه مقام وسیله مراد دي ست مراد دي مقام وسیله دا موږ چې بانک پسې دعا کوو کما اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه محمد یاتین الوسیله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو خاص مقام دی او زما دا امید دي چې دا مال رب راکړي دا زما بس الله تا پته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما دا امید یعنی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی علماء لیکي دا باقی دا ورکړي الله دې ورته ورکیو الله دې موږ دای په نقش قدم چې څنګه غواړي کشان دې موږ تر نصیب شي الله فرمای ولا سوف زرد یعطیکا چې درب کی تا ربک ربستا فترضان بس به خوشاله شي علم یجدک آیا ندی مندل تعالی را ربستا یتیمن یتیم فآوان بزیدر کو فآوا الی جدک و الی عم ثم الی عمک الله رب العزت فرمای علم یجدک آیا تنی مندل نو داسی وای و وجدک یتیمن فآوا او الله رب العزت ته یتیم مندي نو تعالی زیدر ک د خپل نیک سره د چا سره د نیک سره نو د اتو کالو ورستا پرورش چاو کو دوا کاله پینځو ته چورا سن شپګو ته نو مور د بابا کی وفات شو نو هغه خو میمن راوستي نو ستا پرورش چاو کو دوا کاله نیک دیو کو داسې پرورش یو کو چې داسې څوک د وسینه کې دومره خیال په داسې مقام یعنی دا عبد المطلب سے بچکل د کعبه خواله راغی نو تاریخ والا لیکلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت نگارانو لیکلی دي چې هغه د لپاره یو خاص زیب یو خاص پرش کو باغی به دغه خپل ځامن هم نه کیناسته نو سی خلاصه کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشوم چې را باغی به کیناسته ترګانو باغزین لر کول وخت لغه ورته دی پرې دی مس
بیا ابو طالب صاحب هغه ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه وفات کیږي نو سترګې د اوښکو ډکې دي څوک ورته ولې غمجنې وایي په دې ماشوم باندې په ده باندې غمجن یم چې د پلار هم یتیم مور هم لاړه او زم ته زم نو دا ټول ترګان د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دي نو دا خو د نورو بیبیانې لږې تیزې وي او د ابو طالب صاحب بیبي چې وه فاطمه دا ډېره زیاته رحمدله وه دا وروستو بیا د ایمان هم راوړی ابو طالب صاحب ایمان نه دی راوړی دی راوړی دی دا ډېر زیات رحمدله وه نو د هغې یو لاس یې ونیسه او یو لاس یې د ابو طالب صاحب راواغشته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه یې ولله لاسو کې ورکړو وایي دې مې تاسو ته سپارئ داسې پرورش یې وکړې چې د خپل بچي په شان خیال یې وساتي او تاریخ وښودله چې داسې پرورش یې کړی دی داسې خیال یې ساتلی دی په آخره کې چې ابو طالب صاحب کله وفات کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د غوږ کې راته کلمه ووایه هغې ورته وایي هغه ورته هغه یو څو اشعار ویلي دا خو لقد علمت ان دین محمد وغیره اوږده قصیده د هغې ویلې ده نو هغې کې ورته وایي چې ما ته دا علم دی ښه معلومه ده راته خپل تره ورته پخه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راوړلی شوي دین دا حق دی بله خبره نشته خو لیکن دا یاره که ما سره نه وي چې خلک به وایي چې په آخره کې د اور نه ویرېدو د ماشوم دین یې قبول کړ دا هغه پیغور دې ځای ته ورسو د مرګ نه پس پیغور خیر نو بیا او خدمت یې داسې کړی دی چې په دقه آخري سلګو کې ورته وایي که زما چې تر څو سترګې نه وي پټې شوې وایي تاله څو ګوتې قدرې په دې اشعارو کې ورته ګوتې هم درته څوک نشي درول شیخ ابي طالب داسې ګاټي وه داسې زه 3 کاله ورسره د تره داسې سختې تېرې کړې دي چې هغه یو صحابي وایي یو پیره دونه لوږې تندې را باندې راغلې چې د خپې لاندې مې څه پوست ولګېد راوچت مې کړو ومې خوړه وایي نه لا پورې ما ته دا پته نشته چې ما خوړلې څه دي نو سخت خو دا ورسره د تیرې کړې خو ایمان مسلم شریف حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم له علي صاحب راغی او دا الفاظ دي وایي ستا هغه بوډا ګورځنم دا حدیث الفاظ دي وایي ستا هغه بوډا ګمراه تره یعنی او زما پلار دا وفات شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله وفرمایل وایي ټیک ده راغی وایي دغه کوي کندې ته دغه نو اوس کنده کې بیا واچو وغورځو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خفه و دا د مسلم شریف حدیث دی جبرائیل امین والله راغی ورته وایي ستا په وجه باندې الله په هغه دا انعام کړ چې ستا ډېر دا خدمت کړ چې صرف په خپو بې عذاب په نور بدن باندې به عذاب نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جهنم اور دی وایي د هغې د خپو د عذاب دومره اثر دی چې په سر کې دماغ خوټ کېږي داسې تیز اور حساب لګوه چې بیا په ټول بدن عذاب الله هم دې وساتي چې په سر کې دماغ خوټ کېږي دومره تیز اور دی چې په خپو باندې نو شاه صاحب وایي نکته پکې څه ده شاه طاءالله شاه بخاري رحم هغه وایي ګوره وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ابو طالب صاحب ډېره مینه وه وایي دې د بدن په هر حصه کېنولې وایي کله به چې په غېږ کې کېنو کله به په سر کېنو کله په اوږو باندې وایي دا ټول بدن یې خدای د اوره بچ کړه وایي په تلو یې چېرته نو کېنو که دا ورته معلومه وي چې د دې د وجې به زه بچ شم نو دا تعلیم چې پکې راغلی وي زما دا یقین دی چې په بدن کې داسې ځای به نه پاتې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پرې نه وکېنولې نو خدای به ورته بیا د به لازمي به خدای د ایمان طرف ته بیا به د اوره بچ کړي خیر بس الله د استقامت را نصیب کړي او شیعګان وایي مسلمان هلکه موږ ورته تاسو خو علي صاحب له د خدایه درجه ورکوي نعوذ بالله من ذلک هغه ورته دا فرمایي دا حدیث دی دلته علي صاحب نه مانه نور ځایونو کې مانه بعضې غلات بریلیان چې دي هغې ورته مسلمان وي لکه قریشي صاحب وغیره د اوسني جمجم دي الم یجدک یتیما الله رب العزت ورته فرمایي آیا موږ نه وي موندلې ته یتیم فآوا نو څه موږ ځای مو درکړو یا بیا چې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته کله حواله شو هم ډېره زیاته مالداره وه ووجدک ضالا او مندل مطالعه رسش ضالا بے خبره دلته به ګوره ګمراه معنا نه کې غنی بل خو بلر شي بے خبره فهدانو بیا ورته لار خودلخه او زمون علماو کې یو لوی عالم خو هغه چې دین هغه د دې ترجمه کوي هغه ناشنا ترجمه کوي هغه وای ووجدک مشتاقا لهدایت فهدیناک الى تحصیلها وی من اومند تعالی را چې تاسو کو ته مشتاق وي ته غوښتون کې د هدایت نو تعالی رم درک هدایت
یا ووجدک او موند تعالی ضالا دا ضال په دې عربو کې یو بوټي هغه چې دی ابدي یعنی د خلک نه پرس وغیرہ سره تشبیه ورکړي یو بوټي په عربو کې ځان دا به د نور پسې تاویده نور پسې بتاویده نو هغه ولوي وای ته چې دی تعالی رمن تعویل به پکې بیا کې دی ته بیا تعویل ویل شي تعالی رمن هغه بوټي وګرځاو نو گویا دا خلک تا پسې دروړي ستا په ذریعہ نو هغه به ته ضال وي د دې په ذریعہ خلکو ته بیلارو ته لار ملاويږي نو ستا په ذریعہ خلکو ته څنګه چې پنور سره خلک سمت معلومي د غلطانه دغه بوټي نه نو دک شان ستا په ذریعہ خلکو ته لار خو بس آسانه ترجمه داو کا ووجدک ضالا او مندلو تعالی را بی خبره فهدان بیای ورتا لارو خودلا یا امون تعالی را امی فهد ګره الله رب العزت پر ما كنت تدري ما الكتاب ولا ایمان ولكن جعلناه نورا وی من وی تن په کتاب تا ته پویا نه تا ته چې دینو هدایت د هدایت تفصیل د ایمان تفصیل ګره یو دا عقیده یاد وساته پیغمبر بنیادی طور پیدایشی چې دی هغه د ګنا نه پاک او پیدایشی هغه ایماندار وي د ایمان ټول ورته پته خو تفصیلات درته پته نو د ایمان چې کوم تفصیلات دي دا علم درته نو دوا کې دي ته یو ته دام ثابت شوا چې الګ پیغمبر چې دی د عالم الغیب نه ښا ورنه پنځل سره چې دا وਹੀ نه راتل نو بیا به څه خبره کړو ووجدک ضالا فهدان وی مند تعالی را به خبرانو بیا ایت تاسو کو بیا لارو خدای دی محبوب صلی الله علیه وسلم دا ووجدک عائلا او وی مند تعالی را ضرورتمند فاغنان غنی کړي مالدار کړي 50 سره دا سوی د سیدنا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په مال سره فاما اليتیم بس یتیم چې فلا تقهر نو په د سختی مکوا په یتیم باندې سم کوا سختی مکوا ها و اما السائل او سشي اوس چې هغه سوال چې هغه یو بګر اچاوي د ګیره کې سپین لګیدلی کوسه او ګیره خو وی خیر د نرزامن ټول وی راته وی چې یتیم پیسې راکمه دی یتیم ته اوس وښه و اما السائل او یقینا دا سوالګری فلا تنهر نو هغه مراټا څوک چې درنه سوال کوي مراټا خدا غواره هغه سوالګری نه کم چې هغه کاروباریان دي کاروباری اوراټا چې د دین اور باقي دا د لاندې مفسرینو لیکلي دي ښا خدا سي مراټه د خپل نوم درته وای بیا لږ احتیاط کوه د ادب تقاضا دی بیا ورته په سم انداز باندې وای چې کله درته د خپل نوم ورته چې بای روغ را مټي سم سړی چې تا ته ګوره کله سم کاریو خدای چې بیماری ځان نه خبره ورته ته سمې ځان له سکارو خاص کر مفسرینو د لیکي سرپرستان سب درس هم د لاندې کې چې یو ماشوم یو زنانه وی زنانو لم پیسې مورګه ځکه دی په ذریعہ وی خوندلی او سم او خراب زینو تزي چې خراب زینو تزي بیا د غلطو شکار شي دا یو سبب او د کشن ماشومان لم وی اس بي سه پیسې مورګه فاما اليتيم او یا بل ترجمه ول علماء کوي واما السائل او هر چې سائل د علم دی فلا تنهر نو هغه مراټا د علم سوال کوون کی چې تعالی راضي یو کس به ذهن کمزوري بل څه بس هغه مراټا هغه خپل جواب ورکا نه پويږي روان دي تاسو کده عام بنده د پر دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډایرک د الله رب العزت د طرف وਹੀ وا هغه کې خدا کسی نشته خو عام بنده چې نه پويږي نو تا تم دا تعلیم دی چې نه تاسو خو سوالګری د علم دا مراټ و اما بنعمت ربک او کوم نعمت چې ستاسو رب دې فحدث نو غ بیانوا د الله رب العزت نعمت بیانوا خلکو ته چې الله رب العزت دا نعمت دې دا دې یا الله رب العزت نعمت پتا کم کړی دې نو غیس به سم پټاو لکه شاه دا امام ابو حنیفه رحمه الله له یو کس راغی کپڑے داسې شلیدلې وی چې واپس پاسې دو امام سے ورته وی چې دغه تا یو همیانه پرتر یو کسوړه غزان سرواله پیسې مې سينغه ورته وی چې سیب زه ډیر مالدار یم زما دومره کاروبار دی نورتی دا کپڑے دی بیا وری وی ز عاجزی کو سکوما عاجزی کو امام سے ورته عاجزی پدې کې نه د خپل چې کم نعمت درکړې دی په بدن را ظاهر کړ مونږ په شومتوب کو تر دې چې مونږ ته رخصت شو بیا بچي سوګیداری کوي هغه ته رخصت شي بیا بل نه بس چې کم نعمت خدای درکړې دي چې تعالی خدای درکې ستا بچی له بستانه خور
الله دې انیکه توفیق راکړي. و اما بنعمت ربک فحدث، وکم نعمت چې ستا د رب دی هغه بیانوا. الله رب العزت دې انیکه توفیق خدای تعالی راضي. الله دې جهان خیر ونصیب. الله ملک میں اخلاص پیدا کړي.